وفائدة الإنذار بعد العلم بأنه لا ينجو إلزام الحجة وحيازة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الإبلاغ. وفائدة الإنذار دې نه دا خبره کی چې دا آیات کریمه نه معلومه شوله چې انذار دی ته فائدہ نه ورکي، ځکه انذار او عدم انذار دواړه برابر دي. نو بیا فائدہ د انذار څه شوله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دی یری بیا هم دا غ فائدہ بیانې چې الزام الحجة وحیازة رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو دا چې حجت تمام شي فیصد چې سوا بیا دا اون وای چې ما جاءنا من بشیر ولا نذیر منتجا سویلنو کویلې فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، موږ بیا اتبام کړو ایمان به هم راوړو. د یو خدا چې حجت تمام شي، او دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابلاغ او د تبلیغ چې کوم فضیلت ته هغه ورته حاصل شي، هغه را جمع کی، هغه حاصل کی پوهیږي. نو دواړو طرفونو ته د انذار فایده شته ده، منذر ته هم ده او منذر ته هم ده، يرون کی ته هم او يرولی شوی ته هم پوهیږي. نو وفائدة الانذار د انذار فائدہ بعد العلم رستو د دین چې ستا علم راغی بانه په دې خبره چې دا انذار لا ينجع من لا ينفع فائدہ نور کی، دا ټوله مفتدا شوله. او الزام الحجت خبر ده دی باندې حجت لازمول لی، حجت تامول لی. بل وحیازة رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع کول د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی فضل الابلاغ د تبلیغ فضیلت لرا چې د تبلیغ فضیلت ورته حاصل شي. ولذلك او د دې وجنه چې د انذار فائدہ شته ده پوهیږه په خبره باندې د انذار فائدہ قال الله تعالی او فرمایل سواء علیهم، دا انذار او عدم انذار په دی برابر دی، پتا سو باندې نه ستاسو په حق کې انذار فائدہ مند دی، ځکه تبلیغ ثواب بنرته میلاو شي پوه شولې. ولذلك او د دې وجنه قال الله تعالی او فرمایل سواء علیهم، اولم یقل دا سیونوی چې سواء علیک، ستاسو حق کې دواړه برابر نه دي، ستاسو حق کې د انذار فائدہ ډیره ده، د دې حق کې انذار او د نه انذار څه فائدہ نشته ده، دواړه برابر دي پوه شول. کما قال لك الله تعالی فرمایلی دي لعبادة الاصنام په باره ده اصنام چې کوم د بوتانو چې کوم عابدین دی عبادت ناغی تا اللہ تعالیٰ سے فرمائی سواء علیکم پتاسو برابر دی ادعوتموهم ام انتم سامتون، کتاسو آواز کوئی دی خپل بوتانو تا او یاتر نخاموش او چفی آواز ورتا، اے ستاسو آواز کول او نکول دا پتاسو برابر دی. پتاسو پوئیگے مانا کا آواز کوئی نا ام سفیدہ نشتے، دکا آواز خلق دی دفارہ کی چی ما تا سفیدہ راکی او مانا سا نقصان دفع کی ندیح کتور تاواز کے کنه که خدا غشی دی دیوال لی پوش رہے بخبر. وفی الآیت اخبار بالغیب، او دی آیات کریمہ کے فی سب اخبار بالغیب دے، اخبار علا ما هو به، اخبار بالغیب ورکڑے دے، او اغا اخبار بالغیب واقع شو پا اغا حالت پانی بکم حالت چے ورکڑے دے. ہاں اللہ تعالیٰ فرمائل دا مخصوص کافران لا یؤمنون دی بسن روڑی او اکشان اوش ولا اغی ایمان را نوڑو دنیا نا دا کفر حالت کے لاڑل خواہ نا دا غیبو چی کم خبر ورکڑو مستقبل طول غیب غیب دے پتہ نہ لگے گی چی مستقبل کی چاہتا سا نصیف کی گی ایمان او کا کفر خاتمہ سنگ رازی نو چی کم خبر ورکڑو اغا خبر اکشان واقعیم شلوها. وفي الآیت آیات کریمہ کے اخبار بالغیب دے علامہ ہوا بھی پا اغا حالت پا کم حالت بانی چو پا اغا حالت کو شلوها. دا کلا ان ارید بالموصول اشخاص باعیانهم کدا الذین کفرون مراد
مخصوص کسان واغستلی شي، ابو جهل، ابو لهب او ولید وغیره، فهي من نو دا آیات کریمه بیا د سنه شو د معجزات شو. پوهیږئ معجزه څه ته ویلې کېږي چې نور خلق د هغې نه عاجز وي. ها نو دا خبرې هر سړی نشي کولی، دا هغه څوک کولی شي چې د وحي خاوند دی، وحي ورته کېږي. پوهیږئ چې مستقبل کې یو خبره وکړي او هغه خبره اکه شان وشي د مستقبل باره کې، دا خبره بغیر د وحي نه. حفیظ سے پوه شولې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم دا یو جمله ده، او دا وعلى ابصارهم غشاوه دا بل جمله ده، دا جدا ده. ویګه په خبره باندې ځکه خو منځ کې توی راوړې ده، په سمعهم باندې توی لیکلې ده، وقف مطلق ته اشاره کړې ده. په پوهیږي کنه او د شوی تا توای تعلیل للحكم السابق وبا یانو ما یقتضی. اپس دا د حکم سابقه د پاره علت بیانی څه بیانی، او دا د ترک عطف وجه هم دا چې حرف عاطف را نوړو. ختم الله او وختم الله ځکه دا جمله مستانفه ده او جواب د سوال دی. سوال پس ابدا وشو چې د دې په حق کې دا انذار او عدم انذار ولی برابر دی. ولی ما بالهم ما استوى لديهم الانذار وعدمه. د دې څه وجه ده چې د دې په حق کې انذار او عدم انذار، لکه الته چې مخکې ویلو ما بالهم خصوا بالهدایت، متقیانو کې څه چللی چې دی هدایت پورې خاص شوي دی، هدایت دی پورې خاص شوی دی. نو اوس دی حق کې انذار او عدم انذار ولې څه شول واپس؟ بل لا یؤمنون کې څه ته اشاره ده؟ اصرار علی الکفر ته، دی په دې کفر باندې دا مصر او همیشه ولې دی، دا څه وجه ده؟ ختم الله علی قلوبهم. ختم الله حفیظ صاحب وجه بیان کړله، علت یې څه کړلو تاسو پوه نه شولئ پې نو تعلیل دا علت دی للحکم السابق د حکم و بیان ما، او دا بیان د هغه څیز دی یقتضیه چې هغه د دې څه کې هغه د حکم سابقه کې. ها حفیظ صاحب دې کې بیان د مقتضی شولو، ها بیان د مقتضی شو. څه مطلب؟ حفیظ صاحب چې زړونه بند دي او غوږونه بند دي او سترګې څه دي بند دي، نو دا مقتضی د دې دي چې د دې په حق کې د انذار او عدم انذار برابر شي. پوه نه شولئ؟ ای چې ستا زړه چې دا محل د ایمان دی، محل ده او هغې ته دا دوه لارې دي، یو غوږ دی یو نو غوږ هم بند، سترګې هم بند او دننه دی هم څه بند. دا مقتضی د دې دی چې د دې په حق کې به انذار او عدم انذار سي برابر وي. پوه شوله؟ انذار به ځي نه، نو چې ځي نه نو د انذار او د انذار دواړه څه شولو؟ انذار وشولو خو لاړ دننه. نه پوهېږئ په خبره؟ ځکه محل الایمان قلب دی، لکه محل د کفر چې څه دی هغې ته یو سیستلی دی او په هغې تاله لګېدلې ده، بل ورته اوس ځي نه. پوهېږئ په خبره؟ نو چې نه ځي نو د دې حق کې انذار او عدم ختم الله علی قلوبهم وجه بیان د مقتضی شولو. بیان بیان او دا بیان د هغه څیز دی چې هغه د حکم سابقه کې مقابله کې او حکم سابقه څه شی د دې کفر دی، د انذار او عدم بیان والختم الكتم. والختم الكتم تفسير دا الختمون ده دا مبتدا دا الكتمون يا الختمون محذوف والكتمون محمول. حافظ ايه ختم كتم ده ختم. نو تاسو وایئ چې د حمل د وجې نه دوه څیزونه پسې متحد کېږي که نه؟ دوه څیزونه پوه
پوه شولای به خبره باندې نه دی وایي چې ختم څنګه ختم دی ختم او ختم معنا حقیقي د دواړو د یو بل نافي سے مغایر دي او جدا جدا دي ختم ویل کېږي الوسم بتابع الوسم اے مهر نه دی د مهر ته تابع وایي ځکه دا لاندې تبع او اثر کې ها ما ته ګورې دی خو چې دا مهر ته داسې ولګو نو لاندې اثر وکړو هغې اثر ته وسم وي نښه یې جوړه کړله نو دکې ته چې دا داسې دې ولګو الوسم بتابع او دا نښه دې جوړه کړله دې ته ختم نه پوهېږې موږ وایو نه لکه ولګو پې مهر مهر څه مطلب هغه نښه پرېږده په دې سیمې باندې په دې تابع باندې او ختم ویل کېږي صرف څه ته پټوالي ته ستر او اخفا ته نه د یو مفهوم یو شی دی او د بل مفهوم او ته وینا الختم والکتم پوه نه شولې نو په دې وجه باندې ستاسو محشي لیکلي فلا وجه لتفسیره به اس وجه نشته دی چې ته تفسیر د چا کوې د ختم کوې په ختم سره دا خو د یو بل نه مغایر څیزونه دي که نه پوه نه شولې حفیظ صاحب دا ختم نه دی دی مستلزم دی ختم لره خو دومره استلزام دی پکې چې گویا مبالغتن دوی دا یو شی دی ښه تو وایه مهر خلق څه له لګي غرض یې څه شي د مهر نه پټوالی حفیظ صاحب چې دا شی محفوظ شي که نه دا شی څه شي نو چې کله غرض د ختم نه ستر او اخفا ده کله د ختم نه د مهر لګولو نه ستا مقصود څه شی دی پټوالی دی که نو ګویا چې هغې ته یې ختم ووایي هغې ته ځکه د دواړو منځ کې ډېر استلزام دی ختم مستلزم دی هر وخت څه لره ختم لره بیخي څه شولو پوه پې نه شولې فی صاحب دې دی پورې پوه شولې ها دې هېڅ نه وایي هېڅ غلی شوی غونته کې دی فی صاحب پوهېږي نه که نه لاس راکه ماله او ته به خو دې اوس هم دی خدای ګولۍ دې نه ده اچولې څه دې واچول روبین خو کار کې ډېر زر خو ډاکټر ته نه یې تللی چاله څه چې بیا به وکړو هغه نه دی خو بوتلل غواړي نن د څه ورځ ده دی خو فضل مالک صاحب له بول غواړي چې دغه نه له وکړي او که چاته به ووایو چې تا بوځې ها دا خو سړی خرابي ډېر دا خو وجود له ډېر تکلیف ورکړي بیا سمي به الاستیثاق من الشیء دې دی نه اوسو کټه کوم کوئ ګوره تاسو حفیظ صاحب زه ستا نه ګیله کوم ناجوړه سړی دا روغونه نه کوم دې دی نه مجازي معناګانې بیانې سمیه به چې ووایې خو جو اوس نومونه ږدي که نه نو پردي نومونه چې تک دی نو خو مجازي معنا یې که نه سمیه به خو ځان څه له ستړی کړو سمیه به مسما شو په دې ختم سره الاستیثاق من الشیء حفیظ صاحب یو شی مضبوطول یو شی او پس سره بضرب الخاتم علیه په وخلو د مهر په هغې باندې ته چې په یو څیز باندې مهر دې پې ووهو نو تا ته وثوق او اعتماد حاصل شو تا ته کلکوالی راغی پوهېږئ چې یاره اوس دا شی محفوظ شولو ښه نو دغې استیثاق ته هم څه وایي ختم وایي وره د ختم خپله معنا خو ختم شولو خو معنا حقیقي کړله ښه اوس تا ته وایي استیثاق من الشی یو شی مضبوطول پس سره چې مهر فې ولګئ نو دکې استیثاق ته هم څه وایي ختم وایي اوس راشه معنا حقیقي څه ختم او معنا مجازي استیثاق شو لکه دواړو منځ کې مناسبت څه دی وی لأنه کتم له لأنه
دا ته چې یو شی مضبوطه او کرکه پس سره په ضرب الخاتم سره نه مقصد دې څه شی ختم دی جو ختم پکې راغی کنه په دا شوله خبره ها نو چې ته د یو شي نه وثوق تلف کوې چې دا شی دې مضبوط شي باور والا دي شي په ضرب الخاتم سره نو دې خپل اخفاء سره راغی ستر راغی کنه والبلوغ آخره دا والبلوغ فی سب دی استیساقو بانی عطف تیها نسمی به الاستیساق او سمی به البلوغ او پا دی ختم سرا مسماشو البلوغ رسید الاخره آخر اے سڑی چه آخر تا او رسیگی نوی ختم میں اوکو خواہ یو ختم میں اوکو دو ختم میں اوکو خواہ ختم اللہ اوائی کنا بس ختم شو تو یہ گئی ندی آخر ترسید البلوغ الى آخره دیتا ولی ختم وائی دیتا ولی نما تا گوره دا محرم چی سڑی بیهی آخر تا دا کارو رسی گئی آخر کی محری محر سو پمند پاول کی ندا دیم داغی سر آگئی نو والبلوغ آخره مسماشو پس سرا پا دی ختم سرا سمسماشو البلوغ آخره آخر تا اداولی دا نظرن الى انه دا دی وجنا چا پیسب دا ختم نده دا مهر آخر فعل دا آخری پیلی یفعل فی احرازه چی دی پخپل احراز کی پوشو لبا خبر دا آخری چی تا آخر تا ورسی گیا دا سنو می دی محرم دا سی شیده دا ختم دا سی شیده دا پٹوال دا سی آخر کے خلق کی کنکی نو زکا ورطا سوائی دی بلوغ تے ہم سوئے ختم حالکہ ختم بے کو ختم سا مطلب آخر تا اور رسیدل ختم ورطا ولی بھی ذکا مناسبت امدک دے چی دا ختم ہم سا دے آخری فعل لے او سڑے آخر تا رسیدلی لکا دے چا آخر تا پی سب دے پوری پوش والے والغشاوتو غشاو فعالتن دا فعالتن وزن دے او ماخوذ دے من غشاہو غش سیزی پٹ کو غشاہو کلوی لکی گے اذا غطاہو اذا نا تخشیہ و تختیہ دوارو مانا پٹوالے دیکھا اپی سے پوش والے پی بعض علماء دا لغت بعض علماء دا لغت اغی وائی چی دا کلمو دا حیات ندی دا شکلونا دا هم مانا ورکی سور کی تاسو نه پوهیږئ ما ته ګوره دا ولی محمد دی چې دا پټکی لري کی او دا جامې لري کی او خاغه دغه والا جامې واغوندي او خو کیله پکې وباسي نو او بیا بیان شروع کی څه شروع کی نو علم بار راووتو په علم دلالت کو خود د جبی او د وجود دن دلالت کو چې لکه دی مولا دی نه پوهیږي خو که بیان هو نو کو خو دا هيئت جوړ کړي دا هيئتم دلالت کی چې دی مولا دی دې شکلم سو کو نو دک شان ماده چې څنګه معنا ورکی نه د ماده سره سره چې شکل ولا دغه کې د شکل سره معنا و پوه نه شولې اپی سے پوه شولې نو دلته وګوره صيغه اگر چې د مشتقاتو نه نه غیر مشتقي خو چې بس شکل بدلیږي نو معنا به ورکی فعال چې اپی سے د دې سره تانی دا غونډه تا نه دا ها چې ورته وای نو دا بیا د آلتیت لپاره استعمالیږي ها څه لپاره رکاب ما یرکب به عالم ما یعلم به خاتم ما یختم به اینه او اپیسب چې کله دی ور سره تا یو ځای کړل فعالتن شو نو بیا اپیسب دا اسم لما یشتمل علی الشیء دا بیا نوم دا هغه سیز وګرځي چې هغه په بل سیز باندې مشتمل یعنی پښتو کې د بل شي نه چا پیره یو غیدان سره راګیر کړی ښا په نه شولې پی لکه لفافه لفافه څه ته ویل کېږي چې د خط نه چا پیره ښا او قلاده
چې ستا د مرۍ نه چاپېرې نو معنا د اشتمال او د احاطې پکې راغله لکه پوه نه شولې پې د دې وجې نه حافظ صاحب څومره صنعتونه چې دي کاریګرۍ نو د هغې نه هم دي په فعالتون سره خیاطتون درځیتوب دی که نه فعالتون ځکه هغې ځان سره هغه هر څه راګیر کړي که نه پوهېږئ یعنې د درځیوالي چې څه د هغې ټولې ځان سره یوازې خیاطت خو یو څیز نه دی خو دننه پکې هر څه راغلل پای ټول دغه رنګې قصارتون دوبیوالی پوه نه شولی دکه شان کوم سیس چې د غلبې دپاره نو هلته هم فعالتون استعمالیږي د استیلا او د غلبې دپاره لکه امارتون امارت اسلامی امارت نه امارتون فعال یا خلافتون د دې کې معنا د څه ده د امیر او د د عمل دا په دې نورو باندې غالب وي که نه او داسې خلافتون امارتون ښه او څه خلافتون امارت نه خلق وی امارت اسلامی امارت نه امارتون ویلی کېږي علامتون ښه او امارتون دا مشري ده ښه او خلافتون خلافتون نه پوهېږئ او دکه شان ولایتون حافظ ولایتون نه ولایتون ولایت تاسو پوه شولئ په خبره باندې ښه دلته اوس وګورئ بنیت دا صیغه جوړه شوې ده لما د هغه څیز دپاره یشتملو علی الشیء چې په بل څیز باندې ځي لکه اصابه پسې پټی ته وایي نو پټی چې په چای د هغې نه چاپېری که نه په هغې مشتمل دی امامه امامه نه امامتون پټکې ښه نو هغسې مشتملي ولا ختم ولا تخشیته او ختم هم نشته دی اسم نشته دی تخشیه هم نشته دی دې ځای ته به لګوټې وګورئ حافظ صاحبو ختم الله علی قلوبهم الله تعالی د دې په زړونو مهر والی دی او د دې په غوږونو باندې مهر والی دی پوه شولې د مجاز دوه قسمه دی تاسو مختصر کې ویلي یو مجاز په طرف دی یو مجاز په نسبت دی ها مجاز په طرف ما ته ګورئ د موضوع او د محمول که معنا حقیقی مرادی نو دې ته حقیقت په طرف وایي ها پوه شولې د مسند او د مسندون الیه معنا حقیقی کې مستعمل نه ده حقیقت په طرف ته ها دا طرفین دي او کنا معنا حقیقی نو مراد نو دې ته مجاز لغوي وایي ها کیسه پوه شولې ما په خبره باندې پوه شولې او دی منځ کې چې دا کم نسبت ته ها منځ کې څه دی نو کدی نسبت کې دا نسبت منهی له ته دا نسبت چې د چاوو او هغه ته نسبت شوی نه دا دې ته حقیقت عقلیه وایي حقیقت او کنا په نسبت کې مجازو نو دې ته مجاز عقلی وایي مجاز لکه تاسو انبت الربیع وایي که نه انبتر نو د انبات معنا چې انباتو کې او د ربیع معنا ربیعو کې نو دا نسبت چې دی نو دا حقیقت نه دی انبت الله حقیقت ته ځکه انبات نسبت چې تا الله ته کوي دا نسبت منهی له ته دی او چې ته ربیع ته کوي نه دا غیر منهو له ته دی اینه نو دی نسبت کې چې مجاز راځي نو دی ته مجاز عقلی وایي او حقیقت ته حقیقت عقلی وایي چونکه نسبت معقول لښکاري خو نه کنه نو ځکه ورته دغه تعبیر ترې نه کی او دا طرفین چې دي نو دا خو الفاظ دي څه دي نو دې ته مجاز په طرف وي ځکه سیډونو ته دي مسند مسلحه موضوع محمول او دویم ورته لغوي وایي لغوي څه مطلب چې دا بیا غ لغوي معنا مرادي چې کوم د فاروزه دي یا واغني بلکې به استعمال شي نه بیا ورته مجاز لغوي وایي نه پوهیږئ په خبره ها لکه الله تعالی قرآن شریف کې فرمایي یحیی الارض خدای ځمکه ژوندی کی نو یحیی ته وګورئ پیسته د یحیی نسبت چې الله تعالی ته راغلی نو په نسبت کې څه مسله نشته نسبت حقیقت ته احیا نسبت الله تعالی ته خو د احیا معنا څه ده
روح ورچول نظمکه کې روح نه ورچولې کېږي دا هغه تر او تازګي نه دا مجاز په طرف لکه د احیا معنا حقيقي هوا نه غستلې شول چې ژوند دي کول بلکې معنا مجازي چې دا غي شینواله ده تر او تازګي ولکه تاسو نه پوهیږئ دا خبره په دروس کې دي او په تلخیص کې دي او په مختصر کې دي ټول لا تاسو بني ویلي جو بیا بدل نه شي سهم بکیدل دوه دا به خوندې بټیم کوي نه بیا شاته نه پوهیږي ها اوس وګوره د ختم معنا څه ده ټیک تا ختم معنا مہر او ختمه مہر لګولې ده نو نسبت الله تعالی تراغلې ده اوس سوای مجاز په طرف ته او کنه مجاز په نسبت ته ها مجاز نتاتا سوای ولا ختم ولا تخشیه علی الحقیقه اے ختم او تخشیه حقیقتا نشته ده پته ولګیدل نسبت کې مجاز نشته ده په دې طرفینو کې څه چل نه ها اے نسبت الله تعالی ته حقیقتا راغله ده ختمه خو صرف په ختم او په تخشیه کې لا ختم د ختمه معنا او د تخشیه د غشاوتونو غ معنا کې دې کې څه ده نو دې ته سوي مجاز په طرف ها اے د ختمه معنا حقيقي نه د مراد او نسبت الله تعالی ته حقیقتا رستبا د غرضی معتزله غي بخپل وجوه کې ذکر کی چې غي بوای چې مجاز په نسبت ته ها غي د مجاز عقلی قائل دي موږ وایو نه نسبت حقيقيه ده البته په طرف کې سره مجاز ده او د ختم معنا مہر ده نو دلته د ختم معنا مہر نه ده بلکې د ختم معنا احداث الهیئت احداث سوره ټیم ده